د عبدالله ابن مبارک رحمه الله په باره کې یو واقع مشهوره ده چې پای کې حقیقت څومره دی او دروغ پکې څومره دي. تاریخ ابن کثیر په 10 جلد کې دا واقع مکمل ذکر کړی ده. دا داسې واقع وه چې دا را روانو د خپل غلام سره حج ته بتلو، دس که 1000 دراهم نو چې دا راتلو نو په لاره د یو زنانه ولیده چې د هغې ډیران نه مرداره چرګه یا مرغه راواخیست. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورپسې روان شو. بعضې کتابونو لیکي چې دا بوډۍ وه، بوډۍ نه ځوانه زنانه وه. چې کله لاړو نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله وله ګیټ وټکو، نو دا جینۍ وله راووته، ورته وایي دا ولې؟ وایي دا اصل کې داسې دی چې زما پلار ښه مالدار و، ښه مال ورسره و، خو زما پلار چا شهید که او مال یې ترې واخیستو، نو بس نن موږ دومره مجبوره یو چې موږ مردارې ته تیار یو، ځکه څومره ورځ زموږ خوراک نشته. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله خپل غلام ته وویله چې د 1000 دراهمو نه صرف 20 دراهم سیټ تکه چې په دې باندې موږ واپس لاړ شو خپل کلي ته، او دا باقي 980 ریال دا د زنانه ته ورکه. او چې کله تلو وی فرمایل عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی دا اوس کار مې چې وکړو دا ماته د حج نه ډېر افضل ښکاري. دومره پورې دا واقعات تاریخ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی ده. باقي دا خلک وایي یاره هلته کې مونږ په مینا کې ولیدو او په عرفات کې مو ولیدو، و الله رب العزت یو فرشته مقرره کړه او تر قیامته پورې به د دپاره حج کوي او عمرې به کوي. دا خدای راستي ټول دروغ دي. دا کومه واقع چې ما بیان کړه دومره حقیقت دی، د دې نه اخوا دا ټول خلک دروغ وایي.